دا پرون تاسو ته ما د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب هغه دغه ویلو دوا نو هغه ما بیا خپل نن واورېده هغه ویډیو هغه خبره کوله چې یاره ما ته یو صاحب وي زما وی خاص ملګری دی ډېر دیندار دی او تبلیغي جماعت سره تعلق دی وی ما چې کوم نو خوب ولیدو او پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې ولیدو وی تقی عثماني صاحب خپل وایي چې مخکې هم دی صاحب ته څو پیرې الله پیغمبر علیه السلام دیدار نصیب شوی دی نو وی هغه چې ما پیغمبر علیه السلام خوب کې ولیدو او ما ته وی چې ته روزانه 3 پیرې چې سوره فاتحه او 3 پیرې سوره اخلاص ما خو پرون سوره ماعون ویلو هغه نه ده 3 پیرې سوره فاتحه او 3 پیرې سوره اخلاص او 313 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل صرف دکا حسبنا الله ونعم الوکیل وی دا وی چې کوم 313 پیرې دا وایا او دا غي نمخ کې 3 پیرې سوره فاتحه او 3 پیرې سوره اخلاص نو دا موجوده پریشانی دا بچنتا تا نه را رسی یعنی دا وبا به تا نه را رسی انو دام یو بشارت ته په دې باندې چې نو مونږه تاسو ته پکار دي چې عمل وکړو 3 پیرې سوره فاتحه 3 پیرې سوره اخلاص او دغه رنګ چې کوم نو 313 پیرې هغه حسبنا الله ونعم الوکیل دا ویل پکار دي ان شاء الله الله تعالی به مونږه تاسو د دې وباګانو محفوظ ساتي او بل سوره ماعون یعنی ارایت الذی دا سورت دا که یو سړی اوه پیرې ووایي انو روزانه چې اوه پیرې وایي نو الله تعالی به داسې قسمه بیمارو مرضونو وباګان نه محفوظ ساتي بس دا روحاني نسخه د دام استعمالول پکار دي او ظاهري احتیاط هغه هم پکار دی یعنی صفائی پکار ده لاس په صابون باندې وینځل پکار دي او که ممکنه وي یو سړي سره دا ماسک استعمالول پکار دي او غڼه نه دي جوړول پکار کم چې د مشران دي یعنی 55-60 سال ته رسیدلی دي نو هغه له چې کوم نن لکه اختلاط زیات نه دی پکار وړول هم ډېر نه دی پکار ځکه د دې چونکې قوت مدافعه دا کمزوري شوي وي نو هغه جراثیم په دای باندې بیا غالب کیږي بس دا یو په ټوله دنیا باندې دی دا داسې جراثیم خواره شوي دي او زمونږ پاکستان ته خو چې راغلي دقه څه د نورو ملکونو خلک چې راغلي دي د بهر نه دا هغوی سره راغلي دي تحقیقات چې څومره کېږي چونکې علاج لا نشته لا علاج بیماری ده او 14 ورځې چې کوم نن د دې جراثیمو ژوند ده 14 ورځې نو ګرمې اوبه استعمالوي د څښلو دپاره تړمې یخ څیز مې استعمالوي بس بدن ګرم ساتئ اوبه ګرمې استعمالوي شنه چای چې نن هغه څښئ ډېره ډېره ورسره چې کوم ننو نورم د کورونو صفای هغه خیال ساتل پکار دي بس دا احتیاطي تدابیر دي دا چنن اختیارول پکار دي احتیاطي تدابیر تقریبا ټول دنیا نظام چن هغه بالکل جام دی نو چې کله د دنیا د نظام او د حالاتو ته سړی وګوري نو خامخا د هغې مطابق چې کوم نن دا تدبیر اختیارول پکار دي احتیاط چې څومره کیدی شي یعنی موږ به تدبیر کوو او نور چې څه تقدیر کې وي هغه به رارسي که تقدیر کې زمونږ په دې بیماری باندې مرګ نه وي او تکلیف نه وي نه به مونږ ته نه رارسي انشاءالله خو ظاهري تدبیر باندې مونږ چونکې مکلف یو یعنی الله تعالی د رزق وعده کړی ده چې زه به رزق هر انسان ته ورکوم خو اسبابو باندې انسان مکلف ته چې دی به جایز اسباب هغه اختیاروي اوس که یو سړی وایي زه اسباب نه اختیاروم نو هغه هم صحیح نه کوي ښه کار نه کوي عمر رضی الله تعالی عنه یو پیرا مسجد نبوي شریف ته راغی نو هلته کې چې وکتل نه یو څو کسان ناستو نو هغه ته چې لکه دا خو د مونځ ټایم نه تاسو کوی جومات کې وی مونږ متوکلین یو بس مونږ خو د الله ذکر کوو بس په الله توکل لې نه وایي تاسو خو چې نو مفتخاره تاسو خو موکلین یې متوکلین نه یعنی تاسو مفت ته ناسئ چې په څه طریقه باندې بس زه مونږ به ناست یو ذکر بانه ده یا جومات کې ناسته بانه ده او مفت خوراک ته ناسې نو په دې املا یو څو کوړي ووالئ شابه د مزدورا ټایم کې تاسو دې ځای کې ناسئ چې موږ متوکلین یو یعنی د دنیا د ژوند دپاره بس جایز اسباب خامخا اختیارې نو دقسې د دې سیزن دپاره دا احتیاطي تدابیر دا استعمالول پکار دي او چې څومره کیدی شي نو یعنی یو ځای ته بل ځای ته یو کلي نه بل کلي ته دا غم خادی دا یو څومره له 70 ورځې په دې کنټرول پکار دی ځکه د دې ژوند د دې جراثیمو 14 ورځې دی او دا چې کوم نو
داسې ثقیل جراثیم دي چې کله خولې ته ورشي نو ډایرکټ په پیپړو باندې اثر کوي او نور چې کوم اثر دا دی چې د انسان تیزه تبه وي او اوچ ټوخی وي او ورسره چې کوم د ساه هغه بیماري یعنې ساه تکلیف وي ورته دا علامې دي. نو که داسې قسمه علامې ښکاره کېږي یو سړي ته نغله پکار دی چې هغه د کور نه هم نه راوځي نورو سره هم نه ملاویږي کور کې او دغه رنګې دا بروفین ګولۍ دي دا استعمالوي چې بس بدن یې ګرم وي نو لس پنځلس ورځې کې به خپله دا جراثیم ختم شي دا بیماري به ختمه شي. او چې کله داسې کمزوري سړي ته ولګي نو اکثر پکې هغه وفات هم شي نو دغه احتیاطي تدابیر دا یعنی استعمالول پکار دي روحاني علاج هم پکار دی وظایف هم پکار دي او ظاهري علاج هغه هم پکار دی. دا د ډاکټرانو چونکې هغه ریسرچ ته نن سبا روان دی علاج لا شته نه نو په دې وجه باندې موږ تاسو خپل احتیاط کوو چې نه بهر چته وځو او نه د بهر سړی چې کوم دن نه را پرېږدو بس په کورونو کې زیاتر خپل وخت تېروي. الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. استغفر الله.